الله جل شانه د دوو قسمو خلقو ذکر فرمایل. یو هغه خلق چې کوم آخرت باندې ایمان لرونکي جنتیان خلق دي، او دویم هغه خلق چې هغوی د آخرت نه منکر دي او جهنمیان دي. او بیا الله تبارک وتعالی او فرمایل کچری زه غواړم څنګه چې دوی خیر چې دی ځان د پاره خیر په جلدی سره غواړي، دغه شانتي چې دوی د شر سوال وکړي، د عذاب سوال وکړي، نو د عذاب هم که زر ورکول وغواړم نو دوی به تر اوسه پورې هلاک شوي، خو زه دوی ته مهلت ورکوم. او بیا د انسان یو کمزوري ذکر فرمایل چې کله دته معمولی تکلیف ورسي نو د الله تبارک وتعالی نه سوالونه کوي، دعاګانې کوي، جړاګانې، فریادونه کوي، او چې کله هغه تکلیف مونږ ته لرې کړو نو بیا داسې روان شي چې سره په ده باندې تکلیف راغلی نه وي. او بیا فرمایل چې دغسې ظالمان خلق، ناشکره خلق مونږ مخکې ډېر زیات هلاک کړی دی، چې کله د الله پیغمبران دوی ته رالل، واضح آیتونه دوی ته رالل، دوی به ایمان پرې نه وروړل، نو دغه شان دي سزا مونږ ورکوو مجرمانو ته. اوس د مشرکینو د کفارو یو بل حربه وه او یو باطل سوچ او فکر و چې یاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به دوی وی چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دوی ته آیتونه د قرآن ولوستل، دوی به وی چې یاره په دې کې لږ تبدیلي راوله، او دا قرآن مجید چې دی د دې په ځای باندې بل قرآن راوړه، یا په دې کې چې داسې تبدیلي راوله چې زمونږ خدایانو بدرت او د هغوی نفي چې پکې نه وي. نو الله رب کائنات فرمایل زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه ما سره دا اختیار نشته چې د الله کلام چې دی بدل کم، زه خو د وحی او د الله تبارک وتعالی د یو حکم پابند یم، زه خو یو پیغمبر، یو نبی د الله، یو قاصد او یو رسول یم، ما سره دا اختیار نشته چې زه د الله کلام کې بدلون راولم. او زه یریږم د دې خبرې نه کچرې زه د الله نافرماني وکم، د هغه لوی ورځې د عذاب نه یریږم. او کچرې الله تبارک وتعالی غوښتلې نو ما به دا آیتونه تاسو ته نه لوستل او نه به تاسو ما خبردار کړی وي د دې نه. نو آیا تاسو زما سابقه ژوند باندې ستاسو نظر نشته؟ 40 کاله زما د ژوند ستاسو په منځ کې تیر شو، زما بچپن، لړکپن، نوجوانی، شباب، عروج ته ورسېدو، انتها ته ورسېدو، 40 کاله ستاسو په منځ کې ما ژوند تیر کو، ام تاسو ما ته صادق ویلې دی، ام تاسو ما ته امین ویلې دی، ام تاسو زما په صداقت او په عدالت او په دیانت او په ایماندارۍ باندې شهادت ورکړې دی، گواهی ورکړې ده، او اوس هم دا تسلیموي چې یاره زه چرې هم دروغ نشم ویلی، ځکه زما د 40 کالو ژوند هغه ریکارډ ستاسو مخې ته موجود دی. نو بیا تاسو کې عقل نشته، تاسو دومره سوچ نه کوئ چې زه ستاسو په مخ کې پیدا شوم، ستاسو په منځ کې رالوی شوم، او زما د ژوند د نشیب و فراز نه د یو لمحې او لحظې نه تاسو با خبره یې. په دې 40 کالو کې نه مې چېرته چا سره سبق ویلی دی، نه مې چېرته استاد مخې ته ناست یم، او نه مې چېرته چا سره شاګردي کړې ده، نه مې څوک استاد شته. د هغې باوجود چې ما د دنیا علم نه ده حاصل کړی، لیکنا پڑھنا مې نه ده زده کړی، خو د هغې باوجود چې زما د ژبې نه داسې قرآن او داسې معجزه او داسې کلام ادا کیږي چې ستاسو د ټولې دنیا شعرا، ادیبان او فصیح و بلیغ خلق او شاعران هغه ټول چې د لاجواب دی، او داسې معجزانه کلام زما د ژبې نه ادا کیږي، لګیا تاسو ته زما په زړه باندې نازلیږي او زما په ژبه باندې تاسو ته اورومه لګیا یم او تاسو ته بیانومه لګیا یم. د دې باوجود تاسو کې عقل نشته، تاسو دومره سوچ نه کوئ. نو الله تبارک وتعالی فرمایي د هغه سړی نه لوی ظالم څوک کیدی شي
چې په الله تبارک وتعالى باندې دروغ تړي او یا د الله د آیتونو تکذیب کوي، داسې خلق نشي بچ کېدی د الله د عذاب نه، داسې خلق فلاح او کامیابی نشي موندلی. فرمایي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ او هر کله چې ولوستل شي په دوی باندې آیاتنا زموږ آیتونه بینات واضحه، قال الذين نو خلق لا يرجون چې امید نه لري لقاءنا زموږ د ملاقات، ائتی روړه بقرآن قرآن غیر هذا بغیر دنا لدینا او بدله یا بدل کړه دا. قلت ورته ویا ما یکون لی ندم زما دا حق ان ابدله چې زه بدل کړم دا من تلقاء نفسي د خپل ځان د طرفنا، ان اتبع پیروینکم زه الا مگر ما یوحى الی دا هغه څه چې وحی کول شي ماته، انی اخاف بشک زیریګما ان عصیتو کچری زه نافرمانی وکړم ربي د خپل رب عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا. قلت ورته ویا لو شاء الله کچری الله جل شانه غختلی ما تلوته نما نو لستلی دا تاسو ته علیکم پتاسو باندې ولا ادراکم بی او نبو خبردار کړي ما تاسو پدی، فقد لبثت بشک پاتشویم زفیکم ستاسو پمنس کی عمرا یومدا من قبله د دین وړاندې، افلا تعقلون ای تاسو عقل نه لرئ. فمن اظلم پسوک لوی ظالم دی ممن دا هغه چانا افترا علی الله چې تړي په الله جل شانه باندې کذبا دروغ او کذب بآیاتی یا دروغ وګڼي دا آیتونه، انه بشکا لا يفلح المجرمون فلاح نبیامو مجرمان خلق نشي بچ کړي دا مجرمان خلق. نو الله تبارک وتعالى د دوی دا باطل عقیده ذکر فرمایل چې کړه د الله آیتونه ولستل شي نو دوی وایي چې کم د آخرت نه منکر خلق دي کافران دي، دوی وایي چې په دې قران مجید دې په ځای باندې بل وروړه یا په دې کې موږ ته بدلون راولا چې پاغي کې چې د شرک رد نه او داسې کتاب او داسې خوږی خبرې وروړه چې پاغي کې زموږ معبودان باطلو رد نه خوږی خبرې پکې وي. څرنګه چې د دې دور ډېر خلک د اهل حقونه د علماء کرامونه دا مطالبه کوي چې یاره تقریر کې بیان کې وعظ کې خو داسې خبرې کوه چې خوږی خبرې وي، د شرک رد پکې نه وي، د کفر رد پکې نه وي، کافر ته پکې کافر نه وي، ظالم ته پکې ظالم ونه وي، جابر ته پکې جابر ونه وي، او دغه شانتي بدعت ته بدعت ونه وي، او غلط ته غلط پکې ونه وي. داسې خوږی خبرې کوه چې د ټولو خوښ شي. نو دا سړی خو منافقي چې هغه داسې خبرې کوي چې ټولو ته هغه چې دی خوښ وي او د ټولو پسند وي، د چا په اعتراض نه وي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ړومبې تقریر باندې، ړومبې خطاب باندې، ړومبې وعظ باندې کاڼي ورېږي، د کاڼو باران ور باندې کېږي. او 1446 سال بعد منګه د علماء کرامو دا توقع ساتو چیرې داسې خوږی خبرې کوه چې کافر ته مقبول وي او مؤمن ته مقبول وي، موحد ته مقبول وي او مشرک ته هم مقبول وي، او یو متبع سنت انسان ته هم قابل قبول وي، یو بدعتي او د رسم و رواج خاوند ته هم چې دغه قابل قبول وي، یو نیک متقی پرهیزګار انسان ته هم قابل قبول وي، یو شرابي کبابي او بدکار ته هم قابل قبول وي. دا کې دی نشي چې کله هم حق بیانېږي نو څوک به مخالفت کوي او څوک به خوشحاليږي او څوک به خفقيږي او څوک به تنقید کوي او څوک به اعتراض کوي او څوک به بیا سازشونه کوي او مکر و فریب به کوي. چې کله هم حق بیانېږي نو دا ټول دغه ریاکشن دا مخې ته راځي. ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، د نقصان نه بچ کېدونکي هغه خلک چې ایمان وروړي او نیک عملو کوي، وتواصوا بالحق، د حق وصیت کوي، د حق تلقین کوي. نو چې کله د حق وصیت کوي، د حق تلقین کوي، عقیده توحید بیانې، ختم نبوت بیانې، ناموس رسالت، ناموس صحابه، د عظمت قرآن، د اسلام حفاظت خبرې کوي، د دین حق نشر و اشاعت او پرچار کوي، نو بیا مخالفت به مخې ته کېږي. وتواصوا بالصبر، صبر بم کوي نو بیا به کامیابی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوی دا مطالبه وکړه
چې یاره داسې خوږې خبرې راوړه چې زمونږ د شرک بد رد پکې نه وي او زمونږ د معبودان باطلو او زمونږ د خدایانو بد پکې نه وي، یا چې دا کتاب بدل کا او یا چې د دینه دا آیتونه وباسه بدلی کا چې پاغې کې زمونږ خدایانو ته بد ویل شوي دي. نو اسلام شروع کېږي د لا اله نه، نفي نه شروع کېږي. کوم خلک وایي چې کافر ته کافر مو وایه، خوږې خوږې خبرې کوه، نو اسلام صرف د خوږو خبرو نوم نه دی. اسلام ابتدا د لا اله نفي نه کېږي چې دا شرک دی، دا کفر دی، دا ضلالت دی، دا گمراهي ده. اول به په شرک باندې تنقید کوي، اول به د کفر او د باطل رد به کوي، په هغه باندې به تنقید کوي، د هغه نه به د براعت او د نفرت اعلان به کوي. کافر ته به کافر وي، ظالم ته به ظالم وي. که نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف خوږې خوږې خبرې کولې، بدن مبارک به د وینو نه ډک نه وي او د طائف میدان هغه به د وینو نه لهولها نه وي. د بدر د احد په غرونو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه د اسمانونو او د ځمکې نه قیمتي هغه لهو هغه به توی شوي نه وي، د هغې هغه قطرات دندان مبارک به شهیدان شوي نه وي که خوږې خوږې خبرو باندې کار کېدو. نه، مشرکینو دا مطالبه وکړه چې یاره دا هغه خبرې چې کم کې زمونږ د معبودان باطلو رد دی هغه ته وباسه او داسې خوږې خوږې خبرې یا بل قرآن راوړه یا دې کې تبدیلي راوله. الله تبارک وتعالی فرمایي زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. ما ته چې څه وحی کېږي هغه بیانومه، او که چېرې زه په دې کې بدلون راولم ستاسو د سوچ مطابق، نو زه د الله تبارک وتعالی د عذاب نه یریږم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا